عزیزانو اوس دوه درې ورځو خبره ده په فلسطین کې یو هلک و قرآن یې یاد کړی و او هغه شهید شو حالات خو به درته معلوم وي په فلسطین کې څونه ظلم شروع دی یو کس مې ولیدلو چې د حماس مشر ته ورځي او هغه صرف عالم دین دی چې ورغلی دی زه تا سره یم او څونه مې وس کېدو دا ده تعاون مې هم درته راوړی دی زما عزیزانو په هغه فلسطین کې یو طالب علم و حافظ قرآن و په هغې باندې هم بم راغورځېدلی دی شهید شوی دی په هغه ځای کې داسې د کستورو او د عنبرو او د مشکو خوشبویي له دنه روانه شوه چې هر یو راځي کله په مخ باندې لاس تېروي ځان پورې مږي په مخ باندې چونکې مخ یې صرف ښکاره و نور یې پټ کړی و مخ باندې هر یو راځي او لاس په مږي او ځان پورې بیا هغه لاس مږي او یو ابل وایي وګوره څومره خوشبویي الله پاک جل شانه دنه راپورته کړې ده دا د قرآن فضیلت سبحان الله عزیزانو کدو وی چې قرآن به ختم قرآن نشي ختمېدی د هندوستان کې د انګریز دور دی او انګریز کوشش شروع کړو چې قرآن به ختمو نو قرآن ختمولو دپاره دوی میټینګ وکړو میټینګ ریزلټ یې دا راوباسلو چې په هندوستان کې څونه قرآن مجیدان دي دا به ټول سېځو نعوذ بالله من ذلک و دې دپاره به څه طریقه اختیارېږي چونکې هغه دور کې انتهایی ظلم یې کړی و لکه نن سبا بني اسرائیل چې دي یهودیان دي څومره ظلم کوي ورسره امریکا برطانیه فرانس وغیره دي او دوی موږ ته سره یو اسلحه هم ورکوي پیسې هم ورکوي دا قسم ظلم یې په هندوستان کې شروع کړی و جماعتونه به تشکیل کو هر جماعت له به قرآن رخلو زو ځای کو به اخر به دیتا اور ورته کو او په دې ذریعے سبا قرآن ختم کو څنګه تورات او انجیل خلکو نه اوتلو او اوس هغه کې تعریفونه شوي دي د قرآن پاک کې هم دارنګې تعریفونه شروع شو کو او موږ ته به آسان شي جماعتونه تشکیل شول قرآن مجیدان راټولېږي یو کلي ته یو افسر سره د جماعت لاړو خپلو ملګرو سره لاړو نو چې کله ورغی قاري صاحب ته وایي ټول قرآن مجیدان ټول کزې وړم وایي ولې دا بیا زه سېځوم ویسې څه فایده به وي پکې دا قرآن به خلکو نه اخوا کړو دوی ته سره به قرآن وي نو بیا چې قرآن پاک نه وي ورسره بیا به دې کې مونږ تحریف کولی شو نو ورته وایي چې ستاسو چې کوم مشر دا فیصله کړې لوی کمعقل بېوقوف او احمق سړی و هغه ورته څه کې بېوقوف او احمق و خو زموږ کې ډېر لوی هوښیار و یاسې فضول لګیا دی وخت مه ضایع کوه ولې وایي دا څلوېښت علما ما سره ناست دي او دا ټول حافظان دي قرآن درکومه ځای په ځای تاسو تپوسونه باندې وکړئ تاسو کې چا قرآن ویلي هغه دې کولاو کوي او دې سوال په کوي هغه انګریز قرآن ویلی و یو طالب ته اشاره وکړه دې خوا راشه هغه راغی نو یو ځای نه شروع ورته وکړه چې وایه نو هغه ماشوم اعوذ بالله بسم الله شروع کړه پورا نیمه سپاره په هغه مجلس کې ورته واوروله زبر زیر پیخ کې هم غلطي را نغله بیا یې بل طالب را پاسولو چا نه په منځ کې چا نه په آخر کې چا نه په اول کې امتحانونه واخیستل چې 1500 طلباو نه تقریبا امتحان واخیستو نو ویل دا خو یقیني خبره ده د دې هلکانو په سینو کې قرآن پروت دی موږ خو به ټیک دا ظاهري کوم کتابونو او پاڼو کې کاغذو کې لیکل قرآن دی دا خو به اخوا کړو خو هغه قرآن مجید فرقان حمید چې دوی په سینې کې پروت دی څنګه بیا موږ اخوا کړو